أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون سورة قلم ابتدا کی صداقت د پیغمبر زجر آخل کلا چی پیغمبر نمانو داغی بد خصلتونو بیا تذکرہ و دا خلکو د باغ چی اغی شرکاو داغی اغا باغ تباشو دیتونو کی مومنانو لا بشارت ورکی کم چی مشرکان دی مخالفین دی اغیلا زجر ورکی او بیا صداقت د پیغمبر صداقت د رسول صلی اللہ علیہ وسلم بذکر کی ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم یقیناً د متقیانو د پاره د دې د رب سره جنتونه دي د نعمتونو جنات النعیم ده جنت د نعمتونو ده گن جنتونو نمونه دي قرآن کریم کے گن ذکر کرلی جنت المأوا ده دار الخلد ده دار السلام ده جنت الفردوس ده وغیرہ وغیرہ افنجعل المسلمین کالمجرمین آیا او بگرزو مگا مسلمانانو لرا پشاند مجرمانو مالکم کیف تحکمون سشویدی تاسولا یا صدلیل استاسو سرا سنگ تاسو فیصلے کوئی ساسو دا خیال لچی دا طول با یو شانی مجرمان و مسلمانان کافر و مشرک مسلمانان دا طول با یو طرف باندیزی نا ام لکم کتاب فیہ تدرسون آیشتے استاسو سر کتاب چی پائے کی تاسو الوستل کوئی پائے کی تاسو درس و تدریس کوئی پائے کی تاسو الوستل کوئی ان لکم فیہ لما تخیرون یقیناً استاسو دا پارا با پدے کے اغسی چی تاسو غورا کوئی تاسو غواری تاسو خوخوئی ام لکم ایمان علینا بالغتن الى یوم القیامہ آیشتے استاسو دا پارا یو لوز منگتا را رسیدون کے کلک الى یوم القیامت دا قیامت دورزی پورے ان لکم لما تحکمون یقیناً استاسو دا پارا با آغسی چی تاسو کم سغواری کمی تاسو فیصلی کوئی سلهم ایهم بذالک زعیم تپوسو کا ددینا کم یو دے دیزی موار ام لهم شرکاء فلیاتو بشرکائهم آیشتے دی سر شرکا نراد ولی اخپل شرکاء لرا انکانو صادقین کچری دی رشتونی کدی رشتونی نرادی ولی کنا یوم یکشف عن ساق ویدعون الى السجود فلا یستطیعون پاو رزبانی یوم یکشف عن ساق چی پرده بلر اکڑیشی دا پندینا ویدعون الى السجود او دا خلق بر راب لکی گی سجدے طرف تا فلا یستطیعون دا خلق با طاقت نلری خلق با طاقت نلری دا سجدو کولو یا خلق با طاقت نلری دا خلاسی دو خاشعتن ابصارهم خکتب ای نظرون دا دی ترحقهم ذلہ پڑکڑی بی دی لر ذلت پا پدیبان را غڑی دلی را خورشے بی وقد کانو یدعون او یقیناً وہ دی داسی چی را بل لکے دی لسجود سیدے تو ہم سالمون او دی بروغو پا دنیا کی دی تبا آواز کے وہ لکے دو لکا
دا الله د لویوالي خبره وکړي دا الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله حي على الصلاه حي على الفلاح راشي راشي د کامیابی زه تراشي د مانزه زه تراشي الله ډیر لوی دی ګوره لا اله الا الله بل څوک د بندګۍ لایق نشتی راشي الله ته سیده وکي نو دی وروغو وی جگ جوړ بو لیکن دی بس سیده نه راتلو आवाज بکولې کېدل لکه راشي سیده له وهم سالمون او دی بزان ساتو دی بزان د سیده نه ساتو سیده به نه کول الله ته سیده له بن راتلو سیده منزل بن راتلو فذرني ومن يكذب بهذا الحديث نو پرېګ د مال را او هغه سوچ تکذیب کوي د قیامت د ورځې يكذب بهذا الحديث د دې خبره تکذیب سوک کوي فذرني ومن يكذبون پرېګ د مال را او هغه سوچ تکذیب کوي د دې خبره سنستدرجهم خامخا په دمه دمه رانسو رو رانسو رو راچوتو من حيث لا يعلمون د داسې زینه چې دې پینه پويږي الله په قلار رانسم په قلار دې راچوتو مدي زیتا واملي لهم ان كيدي متين يقينا مهلت ورکوم دی لرا یقینا زمارانی ول ډیر کلک دی ډیر مضبوط دی الله وې سوچ راونی سمونو بیا اخلاصي دولو رې نه ښه ام تسالهم اجرا فهم من مغرم مثقلون آیا غواړي ته د دینه په دې باندې اجرت ته تاوان غواړي په دې باندې د دینه اجرت غواړي مزدوری غواړي تنخواه غواړي فهم من مغرم مثقلون نو داخله د تاوان د وجنه په بوج کې پریوتی بوجل شوی دي درانه شوی دي الک را پاسه کنه نه را پاسی ولې تاوانی شوی دی نو تاوان د وجنه او د درون شوی دی اوس پاسینا ام عندهم الغیب فهم یكتبون آیا د دې سره د غیب علم شتي د وحی علم د دې سره شته چې دی داغه د وجنه لیکل کوي فاصبر لحکم ربک نو ته صبر کوه د خپل رب حکم ته ولا تکن كصاحب الحوت او مکیږه ته داغه مهیواله پشان صبر کوه د رب په سره ته انتظار کوه ولا تکن كصاحب الحوت مطلب اسلام تنگوا د هغه مهیواله پشان کېږه ما اذن دا وهو مغزوم کله چې आवाज یو کو دیو د غم نډک یونس علیہ السلام مهیوالا ورستور پسې داغه خبر امرازی الله وی داغه مهیوالا پشانتی کېږه ما اذن دا کله چې आवाज یو کو د او د غم نډک د مهی خېټی تلاړ د مهی په خېټه کې आवाज وکړو لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين لا اله الا انت سبحانك نشته لاغ دی باس سوا دستان بل لا اله نشته سوک پریاد رس نشته سوک او زما پریاد اوریدون کې نشته نو نشته سوک د دې نه خلاصون کې ما سوا استانا سبحانك پاکیه تعالی یا الله اني كنت من الظالمين یقینا زخیم دا خلق نه چې دا غسر ذرائع د نجات نه دا غسر طریقه د نجات او د خلاصون نه یا لازم محتاج منو زما احتیاج اغسر کې پورا کې د ما د مهی د خېټ نه د دې تکلیف نه ما بهر کې دا دعای کولا دا आवाज کاو سبحانك لا علم لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين دایوي نو دایوي کله چې د لاړ کشته کې ناس نو کشته ډکه شوا کشته غر کېدون کې شوا داغه نه یو سړی کمول غوښتو نو قراندازي وکړه نو دې تی کم کو دې دریاب ته غورځاو چې دریاب ته غورځاو مه وته تیار ولاړو جاغه روغ تیر کو الله ولا هغه مه د مهي هغه خېټه د پارا بالکل روغا چې مه سمرو داغي پته نه لګي مہی خوشته غټ مہی دی بیا سمره په دې مہی په خېټه کې سمره زمانو دام الله ته پته ده د انسان په وهم او ګمان کې چې راشي د خیال کې راځي تصور کې راځي نو کله چې د لاړ شي او 15 منټه 10 منټه رستو د بیا مړی الدغه مہی خېټه کې یو طرف ته وبودي بل طرف ته د مہی خېټه ده
مہی تیر کړل د مہی د خېټې ګرمواله دی هغه لږ سات کې شي نه هضمي ښه نو ولې هغه تادي کړو انتظار یې نو کړی حکم ورته وشو په دې قوم باندې ستا په دې قوم باندې عذاب راځي 3 ورځې وروستو نو یونس علیہ السلام دا خیال وکړو چې ما ته بم اسې الله سبا راته وایي چې اوزه زه به نه نوزم کنه صرف دقه تادي کړله نور څه پکې نشتی نور څه کوتاهي نه ده کړې څه غلطي نه ده کړې څه ګناه نه ده کړې خو تادي کړله پتلو کې تادي کړله هلته کې د خلکو دا سوچ وکړو چې دا سړی خو لګیا دی د عذاب خبرې کوي عذاب به باندې راځي 3 ورځې وروسته به راځي خو دې ساتئ ښه که دې د کلي نه ووت نو د دا خبره به بیا یقیني او که دې ونه وت نه بس ګپ لګي بیا به یقیني خبره نه نو د الله حکم لا نه دی راغلی چې ته وځه او یونس علیہ السلام ووتو چې ووتو خلکو یې هلکه شی رښتیا دی ښه سړی ووت ټول ښځې نر واړه بچي څاروي ټول هر څه راوویسته ځنګل وچې ډاګې ته انګوله جوړه شوه الله ته په سجده شو الله یې توبه قبوله کړه د دې الله ته عذاب وروستو کو عذاب پې نه و راغلی الله ته عذاب وروستو کو ویزا هغه یونس علیہ السلام هلته کې د مہی خېټې ته لاړ د مہی د خېټې نه الله راوویس او بیا یې دلته کې راولېږو زه لاړ شه خپل قوم ته بیا مسله کوه بیا راولېږو د هغې تذکره وروستو لږه راځي مخکې تذکره شي سورت یونس مستقل سورت دی هغې کې هم شي ده ولا تکن کصاحب الحوت رسول الله صلی الله علیه وسلم هم په دې انتظار کې ناس و چې ما ته به کله حکم کېږي چې زه هجرت وکړه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم تعالی وی ولا تکن کصاحب الحوت صبر کوه انتظار کوه چې کله تا ته حکم کولی کېږي نو اله بځې دا نه چې د حکم نه مخکې بځې نه حکم چې وشي نه اله بځې د هجرت حکم یو پیری ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د مکې د مشرکانو نه تنگ راغی نه هم روان شو لاړ مکې پرېښوده وته د مکې چوکیدارو مخکې ښارونه چې وو نه هغې نه به دیوال چاپېر و د هغې به دروازې وې په دروازه باندې به چوکیدار ناست و نو دی چې وځي نو هغه چوکیدار ته تپوس وکړو څه کې وې ځمه دا خلک مې پرېږدي نه اوس ځمه چې ځانله په خپل آزاد طور باندې ځانله لګیا م خپل بندګي کوم د الله قرآن ویم تلاوت کوم ندی مې نه پرېږدي مونځ کوم ندی مې نه پرېږدي ابن الدغینه نومې و هغه راغی هغه ویل زه دې ذمواري اخلم او ته مه ځه پاتې شو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ځان یو چبوتره جوړه کړو په هغې کې به لګیا و عبادت به یې کوو خلکو بیا هغه ته شکایتونه وکړو دی نه قلاریږي دی نه دی منع کا هغه پسې راغی وی منع شه ته مه کوه کنه داس ما ګوره ذمواري اخیستې ستا او ته بیا هم دا کار کوې هغه وی ته خپله ذمواري واپس کا هغه اعلان وکړ هلکه ابوبکر له ما ذمواري کړ و خو هغه زه خپله ذمواري واپس اخلم و زما په ذمواري کې نه دی بیا و رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وی داس چل رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویل سبور وکړه ما ته هم اندازه لګي چې ما ته هم حکم کولی کېږي ته اوسه هجرت وکړه نو یو ځای به لاړ شو زه صحیح ده هغه پاتې شو کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته حکم راغی نو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ او رسول الله صلی الله علیه وسلم دواړو په یو ځای باندې هجرت وکړو بیا نو الله وی فصبر لحکم ربک نو صبر کو د خپل رب حکم ته ولا تکن که صاحب الحوت مطلب تادی مکوا اسلم تنگوا
تنگے گا پرے خبروں باندې دا خلق بلی گیا ولا تکن کا صاحب الهو ته مکه گا ته دا مہی والا پشان اذ نادا وهو مغزوم کله چې आवाज یو کو دیو د غم نډک لولا انت دارکو نعمت من ربک کچری نو رسیدلې دتا نعمت ستا درب نعمت وته نو رسیدلې لنو بذبل اراء نخامخ غرزول په لنو بذبل اراء غرزول شی بو دے په صفا میدان کې وهو مذموم او دیو بدحالا دیو بدحالا وی بیا چا خبر کړلا وهو مذموم دیو ګناګار وی بیا خدا الله نعمت و ترسیدل نو دے گناہگار نہ دے بدحال نو بدحالم نو گناہگارم نو فاجتباه ربه نغر کڑو دلر رب دد فجعله من الصالحین نگر زولو دلر د صالحانونا دے صالحانو نو دے د فائزین نو دے د کامیاب خلق نو وَيَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ او یقینا نزدی دا خلق دا کافران لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ چی خامخا خوئی تعالی را پخپلو نظرون بانی لما سمعوا ذکر کلچی اوری دی قرآن ویقولون او دا خلق داسی وی انہو لمجنون یقینا دا خامخا لیوانے دے کلچی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن بولی نو خلق ودا پر نظر مائی بد بتا گوری خواہ چی دے بس منگ دے نظر نا پر روب کے راشی نو دے بس کی قرآن لستل ببس کی دا پل بیان ببس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے چا پروانہ کولا بیا نظرون دا دغ خلقو دا دغ نظرونو دا دے پر روب کے خونر آتا بد گوری مخی ترشیو خلق راغلی دے پیغمبرانو خلول لاسون رسول خلی ولا بندی کرلی سپخونه پکی ورکرلی خلو بانی ولا لاسون خودی دی کلے پخپل خلو بانی لاسی خودی لکا چپکا موعدہ سی خبری جسی مسئلے مکوا دا کافرانو وقت بانی داسی کرلی دل دکیم داسی کئی لیوز دقونک بی ابصارہم نیغ تا گوری چی تا یری پر اخپل نظرنو بانی کل چی دی قرآن اوری دویمہ مانا دا لیوزلقونک بیابصارہم چی اوخوئی تعالی رب اخبر نظرونو بانے لما سمعو ذکر کلچی اوری دی قرآن اوری نو دی آغا خلق راولی چی آغا نظر باز خلقی خوا نظر کون کی خلقی چی آغا تا اوینی او تا نظر کی چی گورا سنگا قرآن بیانی سنگا قرآن بولی لیکن دا آغی حفاظت اللہ رب العزت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعالی ویلی دا دعاگانی موایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لو العین حق نظر حق دیکھا اور دی خلقو کہ بعض خلق مشہور دا نظر کون کی خلق دیکھا نظر اسم پدے زمانہ کی ہم بعضی پینڈوزی نزیاتی خواہ او چی بس یو سریتے اوشیتے ہوئے اوہے ہوئے اوفے ہوئے سیشے ہوئے یو بس آشے تلیا دیر داسی یہ شنگل کے دو تن ناسو خور رور ناستی مخامخ خانک دے دو لرگی نو خبر اشوا دا نظر نو دے یو دا بلتا ہوئی خور رور دوار یو بل سر لگیا دی وی دا با یا تچے ویا بے زچوم ال دی خانک آغازی کے دیوال تا ولار لے ناسا بھی دے پوچے اوے کنا جاشے پا غزے کی ٹک شو دو ٹکڑے شو ایسی نظری سورت یوسف کے تفسیر روح المانی آل تک واقعی لکی دے کافرانو زان ساتلیو پا دے لا رمانے بچی سوکتن آل تکی آغا سڑے بو تکی نولے ناغا با نظر کول نو اخ براغے نو اخ بے نظر کو ناغا اوخ برا پریوتو جاغا بیاو بل سلورے بے نو علال بے کو کم چے مسافر خلق دی ناخو زان سر اڑے نشی بس پاتی بشو کنا تڑے بدی تو دغسی صحابی سلام دغسی واقعو شوا آغا تو یہ لگا پلان کی سے کہ لار روانے او کلی اوخ دا سر دا سڑے ناس تے گورے نظر بے کی دلا اگر کور راوتنم صحیح راوتنم ہوئی دا پیغمبر په حکم په طریقه باندې راوتلې مخه
پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویل چې کور نه کله وزینو دا دعا وای وزي بسم الله توکلت علی الله لا حول ولا قوه الا بالله دا وای کور چې راوځي تا دا نقصان نه در رسی بیا دې راوي اسړي چوکاته هغه دا اوخه نه دا خو شتر مرغ ده نو عامه وي یا اوخرو راغلی کېناسته اته را کوشو ولکه چا دا اوخه کېنولي پایسه وای ګورای صحابي وای هغه مونږ کېنول شيلا پاسه وي هغه څخاور رواغستا او د میکړه هغه لغه پرې خو ده حبس صحابي و شهاب قابس هغه کیسه ذکر کړل تفسیر کې هغه چې وې د هغه سړی سترګې اوته او رااله په اوخه باندې ولګېدې او اوخه را پاسې ده د یو په خپل اوخه باندې کېناسته اوخه پاسې ده روان شو لاړ خلکو ته وې سړی ته وې خلک مې د نخلاص کوي زه ګرځه اوس کېنا په ټپو باندې کېناست او دغسې خلک کوي یو تن نظری دی هغه یو نظره کول وکړه هغه بل چې هغه د هغه سترګې نظره کړې سترګې ړندې شوې العین حق ګڼ احادیث دي د آیت نم ثابتېږي رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغې دپاره دم ښودل طریقې ښودل د سړی نظره شي نو څه چل به کوي هغه دی چا چې نظره کړلی نو هغه دی لاس ووینځي خپې دې ووینځي یا اودس دې وکړي او دا اوبه دې راواخلې په هغه باندې دې واچوي څوک چې نظره شی دی بعضې خلک نورې طریقې کوي په هغې باندې نظر ختم شي حسن بصري رحمت الله علیه لیکلي دا آیاتونه دا دوه آیاتونه چې سړی ولولي کم یو سړی چې نظره شی په هغه باندې هغه پې دم کړي نو هغه نظر ختمیږي اثر ختمیږي وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ مَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ نه دی دا قرآن کریم مگر نصیحت دی د پاره د عالم سورت ممتازو په ذکر دو دغه هلاکت د باغ سورت ممتاز دی په ذکر دو صاحب حوت یونس علیہ السلام دارنګه سورت ممتاز دی په ذکر د هغې بد خصلتون والا لسو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ هغې باندې ممتاز دی إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ نا صورت ختم شو دا به ختم کو دوباره وایو او دین رستو بیا سبا انشاءاللہ چوٹی بی اغین رستو بیا روجه دا روجه کی بم چوٹی انشاءاللہ بیا پا اختر پا درې مسرورم باندې انشاءاللہ بیا شروع کو او دا منز کی دا ورځې بیا چوٹی انشاءاللہ ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم یقینا د متقیان د پاره د دې د رب سره جنتونه دي د نعمتونو افنجعل المسلمین کالمجرمین آیا وبګرځو موږ مسلمانانو لره په شان د مجرمانو مالکم کیف تحکمون صدر لستاسو سره څنګه تاسو فیصلې کوئ ام لکم کتاب فیه تدرسون آیا تاسو سره کتاب شته چې په هغه کې تاسو درس او تدریس کوئ په هغه کې تاسو لوستل کوئ ان لکم فیه لما تخیرون چې یقینا تاسو د پاره به هغه څه چې تاسو یې غوړه کوئ تاسو یې غواړئ ام لکم ایمان علینا بالغة آیا تاسو د پاره لوز په موږ تر رسیدونکې موږ ما کلک الی یوم القیامه د قیامت د ورځې پورې ان لکم لما تحکمون یقینا تاسو د پاره دی هغه څه چې تاسو کوم فیصلې کوئ سلهم ایهم بذلک زعیم تپوسو کو د دینه چې کم یو د دې ذمہوار ام لهم شرکاء آیا شته د دې سره شرکا د دې د پاره شرکا شته فلیاتو بشرکائهم نرادی ولی خپل شرکا ولر ان کانوا صادقین کې جری دي رښتونی یوم یکشف عن ساقین پاور باندې چې پرده بلر کړه شي د پندینا و یدعون الى السجود او داخلك برابر لیکيږي سجده ته فلا یستطيعون داخلك برابر لیکيږي حکم د الله ته فلا یستطيعون دیو طاقت نه لري د خلاصي یا فلا یستطيعون دیو طاقت نه لري د سجده کولو خاشعتن ابصارهم کتبې نظرونه د دی وترحقهم ذلت پټ کړي به دی لره ذلت را خورشه به پدی باندې ذلت وقد كانوا يدعون الى السجود او یقینا ودي چې را بل کېدل وسیدې ته وهم سالمون او دی برو خلقو
بدن په لحاظ سره بدی روح او سجده به نه کولې. بل ذکر راځي قیامت کې الله رب العزت بدی ته دی برا او بلی سجده ته نو د دې ملا چې دا یو تختشن سجده باندې شي کولای. فزرنی نو پرې د مال رو مې یو کذب واغ سوچ تکذیب کوي به حاصل حدیث د دې خبره د قرآن د دې وحی تکذیب کوي. سنستدرجهم خامخا په دمه د مران سواغی لرا یا سنستدرجهم په دمه د مرورو راو چتو دی لرا من حيث لا يعلمون دا غزنه چې دی پویږي نه. واملی لهم ان کیدی متین او یقین او مهلت ورکو مونږ دی لرا یقین زمارانی ول ډیر کلک دی ډیر سخت دی. ام تسالهم اجرا آیا تو غواړي د دینه په دی باندې سو اجرت تنخوا غواړي اجرت غواړي فهم من مغرم مسقلون داخله د تاوان د وجنه درانه شوی دی. امر عندهم الغیب فهم یكتبون آیا د دې سره د غیب علم دی نو دی داغه د وجنه لیکل کوي. فاصبر لحكم ربك نو تصبر کو د خپل رب حکم ته ولا تکن کا صاحب الحوت او مکهګه ته د صاحب الحوت پشان دا یونس علیہ السلام پشان دی اسلامت تنگوا د یونس علیہ السلام پشان اذنا دا وهو مغزوم کله چې دا غزل تنگ شو دا کینه نه اوته نو لاړ نو د مې خېټې ته لاړ اذنا دا کله چې आवाज یو کو مغزوم او د غم نډک لولا انت دارکو نعمت من ربه کچرنه ورسېدل د نعمت در رب ددو لنو بسبیل عرائن خامخا غرزول شی بودی په صفا میں دے په صفا میدان کې په صفا داغ کې وہ مضموم دے بوے بدحالا فاجتباو ربه نو غره کړو دلرا رب د فجعلوا من الصالحین نو غرزول دلر د صالحانو نا فائزین نا کامیابونا ويكاد الذين كفروا ليصدقونك بابصارهم او نزی یقینا نزدې دي کسان چې کفر کړل چې خامخا خوې تعالی رب ابصارهم په خپل سترګو باندې یری تعالی را یا نظر کوي تعالی را لما سمعوا ذکر کله چې اوري دي قران لرا ويقولون انه لمجنون او داخله کوي چې دا خامخا لیونه دي وما هو الا ذکر للعالمین او نه دا قران مگر ذکر دی د پاره د عالم. الله رب عزت مولا قران او سنت باندې عمل کول توفیق راځي. واخر دعوانا اللهم قنا عذابك يوم تبعث ربنا سلام.